الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو، نن به د قرض په باره کې څه مسائل بیانو چې قرض یو شیز اخلي نو د دې په باره کې څه مسائل دي. د ټولو نه مخکې به مونږ یو حدیث بیان کو د نبی علیه السلام. نبی علیه السلام فرمایي من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. چې یو کس قرض واغسته په دې ارادې سره چې دا به زه ادا کوم، یعنی دا به زه درته واپس کوم، نو الله تعالی به دته د دې توفیق ورکي، یعنی الله تعالی به د دا قرض دا ختم کی. خو که یو کس د بل کس نه په دې نیت باندې قرض واغستو چې د دا مال زه برباد کم او د دا مال اخرم، نو الله تعالی دنیا او آخرت کې به دې برباد کی. اوس د قرض اغستل دا څنګه دي؟ نو بعضی سیزونه په قرضو باندې اغستل جایز دي، لیکن بعضی سیزونه داسې دي چې هغه په قرضو باندې اغستل دا جایز نه دي. بله مسله دا ده چې یو کس دی هغه غوړي واغستل، د 10 روپو دړی غوړي هغه واغستل، څه زمانه بعد کې اوس دغه غوړي خپل مالک ته دی واپس کوي. اوس دغه زمانه کې د 10 روپو 2 دړی غوړي کېږي، نو آیا دی بس کوي؟ نو د څومره غوړي قرض اغستی وي د هغې مطابق غوړي به ورکوي، یعنی د دړی غوړي د هغه نه اغستی وي دی به دړی غوړي دا ورکوي واپس. دویمه مسله دا ده یو کس دی هغه چاله غنم ورکړلو، اوس دی چې کله غنم واپس کوي نو د هغې نه بهترین غنم هغه ته واپس کړل، نو آیا دا جایز دی او که نه؟ نو دا بالکل جایز دی چې د هغې نه بهترین او خو غنم دا واپس کړل، نو دا جایز دی. لیکن دی کې به د څو خبرو خیال ساتي. یو دا چې د وزن خیال بساتی، د پیمانې خیال بساتی. دا سیزونه په دې کې لازم دي چې دې کې به دا خیال ساتي چې دې کې کم او زیات نه وي. که چېرې کم او زیات په دې کې رالل دې کې بیا د سود شیبه ده. بله مسله دا ده یو کس دی هغه غنم یا پیسې د چا نه قرض واغستې د 15 ورځو دپاره یا د 20 ورځو دپاره یا د میاشت دپاره، او هغه منظور کړي، یعنی چې د چا نه پیسې اغستې هغه منظور کړي چې او ماله به دا دومره وخت بعد راکړي، نو داسې مدت بیانول دا لغوه دي، دا جایز دي، جایز نه دي. لیکن مدت په دې کې وښودلی شو. اوس دغې کس چې چا پیسې ورکړي دي دته اوس دا اختیار شته چې دی دا خپلې پیسې 2 ورځې پس غواړي، هفته بعد غواړي یا 10 ورځې بعد غواړي. چې کله دی خپلې پیسې وغواړي دته به فورا خپلې پیسې دا ورکوي. بله مسله دا ده یو کس دی او چاله غوړي ورکړله چې ماله به ته دومره وخت بعد دا غوړي راکوې. اوس
چې کله هغه وخت راغی هغه کس سره هغه غوړي دا نشته دی. اوس دغه کس ورته وایي چې ما سره غوړي نشته او ستا نه ما دومره غوړي اخیستي دي، مثال کې دړی غوړي ما ستا نه اخیستي دي، د دې 50 روپۍ کېږي، دا 50 روپۍ واخله. نو دا 50 روپۍ ورکول دا جایز دي، دا بالکل جایز دي. نو دا د قرض په باره کې یو څو مسائل دي چې زمونږ معاشره کې اکثر په دې باندې خلک نه پوهېږي. نو ټولو د پاره دا ضروری دي چې دا مسائل دا یاد کړي او نورو خلکو ته ورسوي. جزاکم الله احسن الجزاء.